صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قاطع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما معزز سامعین کرام، رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک او فرمایل چې الله رب العزت با کس جنت کې نه داخلي څوک چې قطع تعلق کوي، صله رحمی ختمي، یو بل سره تعلق مخ ختمي. عزیزانو، مختصر غونتی خبره ده، مختصر غونتی زندگی ده، او په دې 2 ورځې ژوند کې په دې مختصر غونتی زندگی کې یو بل سره بغض عناد ساتل په معمولی خبرو باندې، او داسې خبرو باندې چې لا یعنی خبرې فضول خبرو باندې د دنیا سود زیان باندې یو بل سره معاملات ختمول، او یو بل ته نیچ قتل، یو بل ته ځان نه کم قتل او ځان ته اوچت ګڼل. نو عزیزانو، مرګ شته، الله رب العزت له تک شته، او آخرت کې بیا چې رسوایی راته ملاویږي او بیا الله رب العزت په دې معمولی عمل باندې مونږ دوزخ کې داخلي. نو ولې نه مونږ په دې 2 ورځو ژوند کې مختصر زندگی کې الله راضي کو، قطع تعلق نه ځان بچو ساتو. سونه حکمونه چې الله رب العزت زموږ دپاره را لېږلي د نیک عمل پای کې خپل ژوند تیر کو، او د بدو لارو چارو نه ځان محفوظ ساتو. الله رب العزت دې موږ له په دې کم حدیث چې موږ وویلو په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي، او یو بل سره زموږ محبت نورم زیات کړي، او د بغض عناد نه الله موږ ټول مسلمانان بچو ساتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.